آیا د سپي بیه جایز ده او که یا؟ یعنې یو څوک راولاړ سي سپی په پیسو رانیولی سي او که یا جایز ده که نه ده جایز؟ نو اوس به راسو جواب ته د 4 سپیانو بیه جایز ده. یو د هغه سپي بیه جایز ده چې د کور د حفاظت لپاره رانیسي، او بل د هغه سپي بیه جایز ده چې د مال د حفاظت لپاره رانیسي، یا پسونه لري یا غویان لري یا نور داسې مال لري، نو دغه د حفاظت لپاره سپی دې نه سوی پیدا کولی، نو بیا یې په پیسو رانیولی سي. دریم هغه سپی ده چې بیه جایز ده چې د کښت د حفاظت لپاره، تا کښت کرلی ده، غنم دې کرلی دي یا د بل څه شان کرلی دي، فصل دې کرلی ده، نو د دغه د حفاظت لپاره د سپی رانیوی، دا بالکل جایز ده. څلورم د هغه سپي بیه جایز ده چې د ښکار لپاره یې رانیسي، یعنې ته ښکار پکې یې، لکه دا بعضې کسان چې په ځنګل کې اوسي، نو هغه بیا په دې سپیانو ښکار کوي، نو دی راولاړ سي یو ښکاري سپی واخلي په پیسو باندې، دا بالکل جایز ده. د دغو 4 سپیانو علاوه بغیر ضرورت څوک سپی کور ته راولي، په کور کې درولی وي او د شوق دپاره یا د سګواني دپاره سپی د جنګېدو دپاره په کور کې درولی وي، دا هغه کس یاد ساتي دا کور ته ملایکه د رحمت ملایکه نه راځي، فرشتې هغه کور ته نه راځي چې په کم کور کې سپی وي. هغه سپي څخه هغه سپی مراد ده چې هغه د شوق دپاره درولی وي او یا یې سګواني دپاره درولی وي، جنګی یې، او هغه سپی چې د ضرورت دپاره وي، د کور د حفاظت دپاره و چې دی بیردی داسې نه غله راواوړي یا غله راسي، نو دا سپی به ورته غاپي، زه به په خبر سم. یا د مال د حفاظت دپاره سپی رانیوی یا یې وساتئ یا یې ودروئ، بالکل جایز ده. یا د کښت د حفاظت دپاره یې ودروئ، بالکل جایز ده. دغه رقم د ښکار دپاره یې سپی وساتئ یا یې رانیوی په پیسو باندې، بالکل جایز ده. فتاوای شامی صفحه نمبر 161 جون نمبر 9، هدایه صفحه نمبر 103 جون نمبر 3، بحر رائق صفحه نمبر 188 جون نمبر 5، فتاوای هندیه صفحه نمبر 361 جون نمبر 5. نو په دغه کتابو کې داسې راغلي دي چې د 4 سپیانو بیه جایز ده. یو هغه سپی چې د کور د حفاظت دپاره یې رانیسي، او بل هغه سپی چې د مال د حفاظت دپاره یې رانیسي، او بل هغه سپی چې د کښت د حفاظت دپاره یې رانیسي، او بل هغه سپی چې د ښکار دپاره یې رانیسي. نو که د دې بغیره د دغو 4 شیانو یعنې بغیر ضرورت سپی ساتل دا جایز نه دی. په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای هغه کور ته د رحمت فرشتې نه ورځي چې په کم کور کې تصویر او سپی وي، او په بل حدیث کې بیا راځي چې هغه کور ته د رحمت ملایکې نه ورځي چې هغه داسې سپی ساتلی وي په کور کې چې یعنې نه د کور د حفاظت دپاره وي، نه د کښت د حفاظت دپاره وي، نه د مال د حفاظت دپاره وي، او د په کور کې دا سپی ساتلی سګواني پکې یا شوق پکې وای هر وخت د ده له نیکي څخه یو قرات نیکي کمیږي.